بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. زما قابل احترام پستیج منی ناس علماء اکرام خصوصا حضرت مولانا عطا الله درویش سے چاگا زمان دی مجلس روح روا دے او هغه هم ډېر وختي راغلی دی چې تنګ شوی هم دی خو دې ملګرو عرض وکړو چې یو دوه درې خبرې وکړه خو لیکن ډېرو علماو خبرې وکړلې د جي ټي آی چې کوم پروګرام دی نو موږ له پکار دی چې د جي ټي آی موږ تربیت وکړو او د جي ټي آی تربیت زما په خپل سوچ باندې لکه څنګه چې علما کرام وفرمایل چې موږ او تاسو ډېر په زبردست انداز کې د خپلو اخلاقو مظاهره وکړو که چېرته موږ او تاسو د اخلاقو مظاهره وکړله نو انشاءالله دا به زموږ تربیت وي او کله چې مسله ګډه وډه کېږي نو چې کله انسان بد اخلاقه شي نو د هغې نه مسلې هم ډېرې زیاتې ګډې وډې شي. نو عزتمندو زمونږ او ستاسو کار د جي ټي آی دا ګورې د جي یو آی دپاره یو اهمترینه سرمایه ده. که چېرته په جي ټي آی کې جماعت منظم شي نو په جي یو آی کې به ډېر په منظم انداز سره چې کومه دی دغه کارکون را روان وي او که چېرته په جي ټي آی کې منظم انداز نه وي او د خپلو اکابرینو د خپل د کارکون خیل ونه ساتلی شي نو عزتمندو کله چې دغه نوجوان طبقه دا جي یو آی ته هم راشي دا به بیا دغه رنګې د منظم طریقې سره نه وي غیر منظم طریقې سره به دغه خلک بیا روان وي. او عزتمندو چې موږ او تاسو د اخلاقو مظاهره وکړو او کله چې موږ او تاسو د اخلاقو مظاهره وکړه بیا به زما او ستا په زړه کې د ادنا کارکن قدر پروت وي بیا به ما او تا ادنا کارکن ته هم د قدر په نګاه باندې ګورو او کله هم چې ادنا کارکن ته ما او تا د قدر په نګاه باندې وکتل نو عزتمندو جماعت به ډېر منظم انداز کې روان وي په ما او تا کې به اخوت وي په ما او تا کې به ورورولي وي په ما او تا کې به چې کومه دی هغه یو نسبت وي د هغه د مینې او د محبت اظهار کول. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو زه د خپلو اکابرینو ټیم نه اولم مولانا غلام نور صاحب چې زموږ د جمعیت علما اسلام سینیر نائب امیر دی هغوی هم تشریف فرما دي هغوی هم راغلي دي خو زه بیا هم د جي ټي آی ضلعي کابینې ته صدر صاحب او جیس هغې ته مبارکباد ورکوو او زموږ د آل پاټه چې کوم معاونین دلته موږ سره ناست دي هغوی ته هم مبارکباد ورکوو او د دې تاثیري پنډیلۍ د دې صدر او جیس او کومو ملګرو د جي یو آی چې د دې رهنمایي کړې ده دوی سره یې مدد کړی دی زه هغوی ته مبارکباد ورکوم چې الله رب العزت دې هغوی ته جزایي خیر په دې باندې ورکړي چې په خپلو کشرانو باندې داسې شفقت وکړو او هغوی ته چې کومه دی دغه سهولیات مهیا کړل الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د دې د په خپلو کشرانو باندې شفقت کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.